आयत मुबारकों की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसल्ली और कौल नबार मुनकिरीन व कुरान का अल्लाह तबारक व तआला का चलन इरशाद फरमाए ज़मा महबूब पैगंबर का तमा दासी कलाम का बारे नाज़िल कर दे चिदागी मिसाल द टूल दुनिया राजमशी दागी द टूल कलाम खुले खबर दा द लस सूरतुन हम बल्कि देवी मुख्तसर तरीन सूरत मिसाल हम पेश खोलना आजिज او کچری دا مشرکین دا خبره کوي چې دا قران مجید د ځان له جوړ کړی شوی دی نو دې ته وایي چې تاسو هم د ځان له جوړ کړئ او سورتونه جوړ کړئ او پیش کړئ دا الله جل شانه نه ما سوا چې څومره تاسو متعلقین دي دا ټول جمع کړئ نو نشي جمع کولای د دې چنن جواب راغلی نو الله تبارک وتعالى به فرمایي په دې کې فرمایي کچری دوی تا جواب درنکي نو بیا تاسو پوه شئ چې دا قران مجید نازل کړی شوی دی د داسې ذات طرف ته چې هیڅ څوک دا سره شریک نشته دی او بل څوک دغه سوا معبود نشته دی نو آیا تاسو اوس مسلمان یې منئ او څوک چې غواړي دا ژوند د دې دنیا او د دې زینت او ښایست نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې موږ ورکوو دي خو په آخرت کې به د دې څه برخه نه چې څه په دنیا کې غواړي هغه دوی ته ورکړي شي هغه کې څه کمی نه کېږي او دا هغه خلک چې دوی لپاره بیا په آخرت کې څه بدله نشته دی چې څوک صرف د دنیا طالب وي او په دنیا کې چې څه وکړي بغیر د ایمان نه بغیر د قرآن نه نو د دوی هیڅ یو عمل د آخرت لپاره په کار نه راځي بلکې په دنیا کې دوی ته سیله میلاو شي یو کافر دی یو مشرک دی ښه چا سره کوي نیکي کوي نیک اعمال کوي چا سره صله رحمي کوي چا سره همدردي کوي دفاعي کارونه کوي خیرات صدقات کوي نو دغه کافر ته په دنیا کې دغه پوره بدله الله تبارک وتعالى ورکړي دا د رب کائنات نظام عدل دی الله تبارک وتعالى د کافر هم نیکی نه ځای کوي په دنیا کې ورکړي خو د آخرت لپاره چې یو عمل پکاري هغه لپاره شرط دی چې د الله رب کائنات په وحدانیت باندې د الله په کلام باندې د الله پیغمبر باندې ایمان لرل دا ضروري دی من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ایمان شرط بغیر د ایمان نه هیڅ یو عمل هغه مقبول نه دی د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې دا هیڅ معصیت نشته ایمان عقیده توحید باندې کامل ایمان وي پر رسالت باندې قرآن باندې پاس باندې موت باندې چې کله عقاید یو انسان پوره عقاید کې څه کمی نه وي نو عقاید اصلاح سره کله عمل ممکن الله تبارک وتعالى په دې سبب قبلې او په عقاید کې فساد وي او کمزوري وي نو بیا تاسو باندې عمل وي نو دا هندوستان خدای ناراض نو هغه پکاري او نه هغه د نجات ذریعہ جوړي دی وجه د خپل د عقاید اصلاح وکړه چې د الله تبارک وتعالى په ذات او په صفات کې څوک شریک نه ګرځي د الله جل شانه ما سوا څوک حاجت روا او مشکل کشا نه ګرځي د الله تبارک وتعالى چې کوم صفات خاصه دي هغه کې غیر سره څوک شریک دي او د نفي او د نقصان مالک یو د الله جل شانه ذات وګړي د عزت او د ذلت مالک یو د الله جل شانه ذات وګړي د بیماری او د صحت مالک یو د الله جل شانه ذات وګړي د نفي او د نقصان مالک یو د الله تبارک وتعالى ذات وګړي نو چې کله په دې عقیده کې تزلزل وي عقیده کې تذبذب وي عقیده کې شکوک او شبهات وي او اعتقادي فساد په انسان کې وي کله شپه ورځ په سجده باندې پروتي په سجده کې سجدي په حالت کې شپه ورځ دی او چې عقیده کې فساد وي نو دا پکاري دی وجه الله تبارک وتعالى فرمایي دا کافرانو چې د قران کریم د دې معجزې جواب نشي ورکولی نو بیا فإن لم يستجيبوا لكم فاستجيبوا في جواب درنکړي شي تاسو ته فعلموا پس په شي انما انزل بعلم الله چا په نازل شوی دی په علم د الله وان لا اله الا هو او دا چې نشته دی بل معبود سوا دا نه فهل انتم مسلمون پس آیا تاسو مسلمانان من كان يريد سوچ واري حياه الدنيا ژوند دنیا وزينتها او د دې زینت نوفي اليهم دمم ورب وقضيتا اعمالهم بدل عملنا دوی فيها په دنیا کې وهم فيها او دوی فيها په دې کې لا يبخسون کمی نشي کولی اولئک الذين دا هغه خلق دي ليس لهم يشتري لپاره في الاخره په اخرت کې الا النار سوا د اورنا وحبط او برباد شول ما صنعوا فيها سجدوا قبل په دنیا کې وباطل او باطل دي ما كانوا يعملون سجدوا بقول فإن لم يستجيبوا لكم کچې دوی جواب درنکړي شي تاسو ته
یقینا نشي ورکول جواب ټول عالم کفر راجم شي او دا وي هغه لوی خلک ماهرین شعرا ادباء فصحاء او لوی فلسفه دا وي راجم شي د قران کریم د یو سورت بلکې د یو آیت هم مثال نشي پیش کولی دا قران کریم چې کوم چلند ورکړی دا وي تا 1446 سال تیر شو دا په کفار باندې د قران کریم منکرین باندې په هر دور کې دا قرض دي د دې مثال د قران مجید هغه نشي پیش کولی نو د قران مجید دا دومره زنده او جاوید معجزه ده نو فعلموا نو په شي جواب نشي ورکول په شي انما انزل بعلم الله هغه ذکر شي په علم الله سره معجزه په معنا د عاجزه کول کی د ټول دنیا د دې مثال پیش کول نه عاجز شي څنګه ته معجزه وي ټول دنیا عاجزه کړي مثال کې قران مجید دی مخکې ورو کې په انډونیشیا کې د ټول دنیا په سطح باندې بین الاقوامي د قرات د قران مقابله وا زموږ پاکستان یو نابالغ ماشوم نابینا استرګو معذوره هغه په هغه کې اول نمبر را د ټول دنیا په سطح باندې د قران کریم معجزه ده او دا د علماء کرام او بهتر دي او دا د الله تبارک وتعالى فضل او کرم او احسان دی په موږ تاسو باندې چې په دې امت کې زرګونه سونه زرګونه لکونه کروڑ تعداد کې داسې خلک موجود دي چې کلام الله خپل سلسله کې محفوظ کړي او موږ کې دا سلسله منتقل کړي خو په قسمتي دا ده چې موږ استادو په مسلمانانو معاشره کې کوم کارونه کوي هغه څو چې نه ښکار کوي هغه نه ښکار کوي او چې داسې خلک شته چې هغه په زرګونو تعداد کې یتیمانان کونډې به سهار خلکو هغه سهار جوړ شوي دي هغه کورونه چلي هغه نظام چلي هغه ادارې چلي او دغه کروڑ روپے چې په مساجد باندې په مدارس باندې په خانقاهانو باندې په دین باندې لګي هغه څو چې دنیا ته نه ښکار چې د مسلمانانو یو ځای کې چې یو ګلاس پټ یا چپړی سو پټ هغه دومره هغه هوا ورکړي چې کوم منفي شذور هغه دومره پروپاګاندا وشي چې معاشره کې د مسلمانانو چې کوم خیر خبر ولا خلک دي کردار ولا خلک دي اخلاق ولا خلک دي په دین باندې ماهر خلک دي اوس دا چې هم چې موږ تاسو په ټي وي باندې یا په چې په میډیا باندې کتل چې یو نبی معذور ماشوم د پاکستان نوم او خانه په ټول دنیا کې چې اول نمبر راغی په قرات دا سوچ دا نه ښکارا کوي د مدارس د اعزاز دا سوچ دا نه ښکارا کوي یو نبی ماشوم د طرف ته دومره به اعزاز او ملي هغه مخ ته څومره په قسمت ده نو لهذا دا القران الكريم معجزه ده معجزه وایي دي چې ټول دنیا ته عاجز شي ټول دنیا نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دې قران کریم دې معجزه جواب شي کولای نو بیا قوه شه ثم نداه ان لا اله الا هو نشته بل څه معبود سوا الله دا دومره مضبوطه معجزه ده او مضبوط دلیل دی نو پکاره چې څومره الله تبارک وتعالى سره ګرځو کې شریک نشته دی او بیا فرمایي چې کوم خلک د دنیا ژوند غواړي صرف د دنیا طالب دي الله تبارک وتعالى فرمایي چې د دنیا د طلب او د دنیا د خبرې مطابق په دنیا کې به بدل ورکو وهم فيها لا يبخسون تغيث سمينتي او دا خلک د چې د دوی د نیکیانو د دې په اعمالو چې کوم خبرې کړې دي غیر مسلم او کافر چې په دنیا کې خبره کوي خیر خیرات کوي او کارونه کوي نو کافر ته داري بدل الله تبارک وتعالى چې کوم نظام عدل دی هغه قضا ده چې پوره بدل په دنیا کې ولوي آخرت کې وته څه نشي ملاوي دي آخرت کې جزاء او بدل ملاوي دوی لپاره شرط ایمان دی دوی چې بغیر د ایمان نه دنیا راځي نو ځکه دوی د نیک اعمالو فائدہ په آخرت کې بدل ملاوي بلکې پوره الله تبارک وتعالى په دنیا کې هغه ته بدل ورکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم